تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم د احد او جنگ او د احد معرکی تفصیلات چه عام شروع کرل چه د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف د مکی معظمی سلورو مشرانو د مکی خلق راغون کرل او چندیم راغون نکرلا 50,000 دینار اشرفی د ابو سفیان د قافلین چکم بدشوی اغا او زرع خان دا مخکینی سابقه بدشوی اغا پا چنده کی راویستلی نور چنده وشولا او نور مشرکان رو دنیا خلقو تحفیل وکڑلو تقریبا 3,000 لخکر تیار کرلو او 200 سرا سنو سل وسوا د زغرو والا خلق او دا د مکی معظمین راوتل مدینی منوریت پا مسلمانانو باندې دا حمله دا پارا. عباس رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام ترو پٹ مسلمان شیو آغا خط ورکللو دا غفار قبیلی او فرد تا چی دا فوراً دا قافلی نمخ کی ورسوا او پا دریو ردو کی آغا سڑی را ورسیدلو قافل دا سی دا نح ورزو پا اندازه کی دوی 9 ورځې پس یا 8 ورځې پس دوی مدینه ته راورسېدل. نبی علیہ السلام په جمعات کې نه و، مسجد نبوي کې قباء ته تللی و. هغه سړي پسې خط مسجد قباء ته به ویوړلو. نبی علیہ السلام چې کله خط کولاو کړلو په خپله خو په خط نه پوهېدلو نو ابی ابن کعب رضی الله عنه ته ویل خط راته واورسېږي پکې. په خط کې عباس رضی الله عنه د جنګ ټوله نقشه پیش کړې وه، ټول هر څه لیکلي ورته. نبی علیہ السلام ابی ابن کعب ته وویلو اکتم خبره پټه کړه، چاته فی الحال څه مه وایه. نبی علیہ السلام مسجد نبوي ته فوراً راغی، د انصارو د مهاجرو میټینګ یې راغوښتو مشرانو، ویل چې داسې واقعه ده هغوی را روان شوي دي، څه انتظام به کوو چې بهر به ورته ور وځو او که نه په مدینه کې پاتې کېږو او دفاع کوو خپله. او نبی علیہ السلام فرمایل زما خپل رائے دا ده چې په مدینه کې به مونږه پاتې به شو نه وروځو، نو څو ورځې به دي سور نور ته ناست یو ځان به پخلي کوي، ډوډۍ به پخوي او دا 3,000 خلق دي، 3,000 ورسره اسونه دي، 3,000 ورسره اوښان دي، 200 ورسره اسونه دي او 15 ورسره زنانه وي او نور هم داسې مشکل سره به مخامخ بس و به تختې به خپله به لاړ شي. او که مدینې ته راننوتل په دې کوڅو کې به ورسره جنګ وکړو او په هره کوڅې په سر به ورسره مجاهدین موږ مسلمانان ونښلو، د پاسه به یې زنانه په تیږو باندې په کمرو باندې ولي او دې طریقه باندې به شکست ورکړو. نبی علیہ السلام چې کله دا رایه پیش کړله او دا په هغه زمانه کې عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو مشر و، دی هم ظاهرا مسلمان شو، دوی زما دا رایه خوښه ده چې په مدینه کې دې پاتې شو، نورو خلکو هم ویلي وی. او عبدالله ابن ابی خدا رای زکه ورکوله چې په قلاره په کور کې کښېنم څه به بهر منډې ترډې کوو، منافقو. خو دا نوجوانانو صحابه کرامو د هغوی او هغه خلک چې هغوی د بدر د جنګ نه پاتې شوي وو د هغوی رایه دا وه چې نبی علیه السلام ته ویلو مونږ به بهر ته وځو به. حمزه رضی الله عنه د نبی علیه السلام تره دی او د ډېر جذباتي خبرې په هغه وخت کې وکړلې او تیزې خبرې وکړلې. ویل نبی علیہ السلام تا زمانه قسم وی په الله باندې زه به هغه وخته پورې روټۍ نه خورم تر څو پورې چې موږ میدان ته وتې نه یو او ما خپله توره په میدان کې د کافرو خلاف ازادانه استعمال نه کړی. حمزه رضی الله عنه هم د دې خبرې تایید کولو چې بهر ته وروتل پکار دی. نبی علیہ السلام خو به خبره د صحابو پوه شولو، اکثریت په دې بل طرف و، داسې نه و چې د نبی علیہ السلام د حکم خلاف ورزي کوله صحابو نه، دا مشاورت و. یو د الله حکم دی او د رسول حکم دی، هغې کې صحابو بغیر چون چرانه منودلو،
که د الله رسول ویلی وی چې زما حکم دی بهر ته به نوځو بیا هېڅ چا مجال نه و چې چا ویلی وی. خو نبی علیه السلام مشاورت کولو، په مشاورت او مشوره کې خلک رایه ورکوي. نبی علیه السلام رایه ورکړه، نور خلکو رایه ورکړه او پیغمبر علیه السلام خپله رایه هم ورکړله. نو رایه تقسیم شوله. نبی علیه السلام د خپلو ملګرو مشورې ته وکتل. زما د ملګرو زیات تور د نوجوانانو مشوره دا ده. حمزه رضی الله عنه دا امر مضبوط قسم هم خوړلو، زه به هغه وخته پورې روټۍ نه خورم څوک ورته وتې نه یو او جنګ له به خامخا ځو به. په عربو کې هم دا طریقه وه چې د ابو کارتال په عربو کې هم داسې رواج و. دې خبرو نه معلومیږي داسې دا د ډوډۍ بندش، زه به ډوډۍ نه خورمه. په عربو کې به ځینې خلکو قسم وخوړو به زه به هغه وخته پورې خپلې بیبي ته نه نږدې کېږم څو پورې ما بلانکې د انتقام او بدل نه یې اخیستی. داسې رواجونه د قسمونو په هغوی کې په عربو کې وو چې کله به د ډوډۍ نه بایکاټ وکړو، کله به د بیبي نه بایکاټ وکړو. پلانکی کار به کوم هله به ډوډۍ خورم، پلانکی کار به کوم هله به زه بیبي ته نږدې کېږم. داسې طریقې په عربو کې وي. نبی صلی الله علیه وسلم وویل بس بهار د ټیک د بهار به وروځو. کور ته لاړو نبی صلی الله علیه وسلم. عمر فاروق ورسره هم کور ته لاړل، ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورسره کور ته لاړل. نبی علیه الصلاة والسلام د جنگ اوزار را جمع کړل. اول جنگي جامې واچولې. جنگي جامې به په نسبت د نورو جامو لږې لنډې هم وي، مختصر به هم وي. او پرون هم په دې خبره کړې وه چې دا د عربو کم اوږد کمیس دی، دا په هغه زمانه کې معلومیږي داسې د نبی علیه السلام په زمانه کې داسې جامې نه وي. زمونږ دا چې کمې کپړې دي داسې کپړې وي د نبی علیه السلام په زمانه کې، ځکه په دې کې جنګ هم کېږي، په دې کې منډه هم والی کېږي، دا لنډې دي. بهرحال هغه جامې هم څه حرام او څه ګناه نه ده. یعنې که اوږد کمیس څوک چې هغه هم څه ګناه نه ده، څه حرام نه دي داسې. بهرحال د لباس په منځ په بنیاد باندې به چېرته خبر راشي، په لباس باندې به چېرته خبره وکړو. ځاله موضوع د هغه نبي صلی الله علیه وسلم ته بیا د دواړو ملګرو دواړو وزیرانو پټکې ووهلو. او پرون مې ویلو چې د نبی علیه السلام دوه مرستیال وزیران په ځمکه باندې ابوبکر صدیق و عمر فاروق و، او په اسمانونو کې دوه وزیران مرستیال جبریل علیه السلام و میکائیل علیه السلام. نبی علیه السلام ته د دواړو ملګرو پټکې ووهلو او د پټکي چې کم پیلس کې اخلاص کړلو نو هغه د دې زنې لاندې داسې بوتللو څنګه چې خلک مړي له زنه تړي که نه دقه شانتې د زنې لاندې ورله بوتللو او دا چونکې بند شي بیا د دې کلا وهل ګران وي. نو نبی علیه السلام په جنگي حالاتو کې په دې د پاسه مسح کول هم جایز کړي دي. په دې باندې بیا اوسپنې ټوپۍ هم په سریږي. نبی علیه السلام یو زغره هم واچوله، پسې دویمه زغره هم واچوله او توره هم غاړې ته وواچوله. او نبی علیه السلام په څومره خوبصورته چهرې سره څومره خوبصورته بدن سره صحابه کرام ته راووتلو. ډېر زیات خوند به د نبی علیه السلام د پټکي د هغه د اوسپنې د ټوپۍ د هغه د دو زغرو د هغه غاړې ته تور اچول او د جنګي سامان اچول. یعنې څومره خوبصورته به نبی صلی الله علیه وسلم چې د کور نه راووتلو. چې کور ته نبی علیه السلام لاړلو، سعد ابن معاذ ته او یو بل ملګري ته صحابه کرام یو بل تاسې خبر هم وکړله چې هسې موږ نه خو غلطي ونه شوله. موږ خو د نبی علیه السلام رایه دا وه چې دننه جنګ کوو، بهر نه وځو. او موږ ویل چې نه بهر ته وځو، زموږ خبره نبی علیه السلام وکته ومنودله، خپله پرېښودله. دا هم ته غلطي غوندې ښکارېږي. موږ غلط کار وکړلو، بس د نبی علیه السلام خبره منودل پکارو. بهرحال چې د الله تعالی کوم تقدیر مو مقرر کړی که نه او کومه منشا و د الله فیصله هم هغه وشوله. نبی علیه السلام چې د کور نه راووتلو نو صحابه کرام ورته ویل د الله رسوله همدې کشرانو یې چا رایه ورکړې وه او د الله رسوله موږ خپل رایې نه په شا کیږو، موږ خپل رایه پرېږدو او ستاسو رایه دا ده چې په مدینه کې به پاتې کیږو، بس په مدینه کې پاتې کیږو. ډېر تابعدار صحابه کرامو، ډېر احترام والا صحابه کرامو، د نبی علیه السلام سره ډېره مینه وه، ډېره محبت و، ډېر لوی شان والا خلک و. دا صحابه کرام ډېر لوی شان والا خلک.
د نبی علیہ السلام ته خپل رائے پرېښودل، د نبی علیہ السلام ته واپس ویل الله رسول ستا په خبره به عمل کوم، نه غلطي احساس مونږ ته وشولو چې موږ خپله خبره به ته ومنوله، ستا خبره هم ونه منودله. نبی علیه السلام د دې ملګرو خبره واورېدله او بیا ورته وویلو وی هېڅکله داسې نشي کېدلی چې یو پیغمبر د جنګي سازو سامان واچوي او بغیر د جنګ نه د هغه سازو سامان بیا لرې کړي. اوس مې جنګي هتیار اچولی دي، جنګ له به ځو، اوس فیصله ده. دې چرته هم پیغمبر نه دي کړي چې هغه جنګ تیاري کړې ده او اصغر اچولې ده او توره راغستې ده او بغیر قتال نه او بغیر جنګ نه هغه بیا د سازو سامان واپس شوي دي. نه بس ټیک د موږ منصوبه جوړه کړې ده، طریقې کار جوړ شوی ده، بس ځو به. نبی علیہ السلام په دې زغر اچولو کې، په کپړو بدلولو کې، بیا په دوباره په دې گفتگو کې وخت ولګېدلو. نو داسې د مازدیګر ټیم رانږدې شولو، د جمعې مونځ یې کړی و. نبی علیہ السلام د مازدیګر مونځ وکړلو، وختي وکړلو. په مسجد نبوي کې مازدیګر مونځ هم وکړلو دلته، او بیا د مازدیګر د مانځه نه پس د جمعې ورځ ده نبی علیه السلام ووتلو. بیا د نبی علیه السلام سره تقریبا 1000 خلک دي ورسره، زر لښکر دی، زر مجاهدین دي ورسره. اسونه پکې شته دی که نشته دی، اوښان پکې شته دی که نشته دی. نو داسې ده چې اسونو کومه تذکره راغلې ده نو دا کمزوره تذکره ده، مضبوط روایت نه دی. د نبی علیه السلام سره په جنگ احد کې اسونه نه وو، یو څو اوښان وو. او اسونه او اوښان ځکه زیات تور نه وو چې دا پیاده ځای نږدې وو، دلته د اسونو او د اوښانو ضرورت نه وو. نبی علیہ السلام او صحابه کرام پیاده تللی شو، د دې وجې نه د اسونو خوونه پکې او اوښان پکې داسې لږ لږ. نبی علیه السلام بیا چې کله ووتلو په لاره باندې وو، بیا داسې یو ځای کې د ماښام د مانځه ټیم راغی. نبی علیه السلام یعنې دا د مدینې منورې نه اوس دوی ووتل، لاړل. 1000 فوج دی، 1000 لشکر دی، مجاهدین دي، دی ووتل. نبی علیه السلام چې کله ووتلو نو ویې کتلو یو داسې جنجو مسلحه دستې وکتله چې هغوی سره اوسپنې ټوپۍ دي، اصغرې اچولي دي، غشي ورسره دي، نیزې دي ورسره، تورې دي ورسره، بلکل ځان یې په دې اسلحو باندې ګنډلی دی او داسې باروبه مسلح دسته ده. نبی علیہ السلام تپوس وکړ، ویل دا څوک دي دا خلک؟ نبی علیہ السلام ته وویل شولو ویل دا د یهودو دسته ده او زمونږ مدد له راغلې، ستاسو مدد له راغلې ده چې موږ به تاسو سره په دې سب کې شامل شو او موږ د مشرکانو خلاف چې دی ستاسو په حمایت کې د هغوی خلاف په جنګ او ستاسو په صفونو کې به یو. نبی علیه السلام ته فرمایي مسلمانان شوي دي؟ ویل نه. دا دسته د نبی علیه السلام خواله بیا رارسېدلې ده، بل چې نه دي مسلمانان. هغوی ته وویلو تاسو واپس شئ، زه د مشرکانو خلاف کافر ځان سره په سب کې نه شاملوم، چې د کافر ځان سره په سب کې شامل کما او مشرک له به شکست ورکم. یهودیانو ته ځکه د کفر نسبت وکړلو چې هغوی د عزیر علیه السلام ته د الله پاک زوی ویلو، د کفر عقیدې وه، که انکار یې کړی د الله په رسول باندې د الله تعالی په احکاماتو ځکه ورته کافر ویل کافر ځان سره په سب کې نه ودروم چې د مشرک خلاف استعمال کما. ویل که تاسو مسلمانۍ او اسلام قبول کوي بیا زموږ سره شاملېدلی شئ. دا هغه نقطه ده د نبی علیه السلام دلته چې مسلمانان به په خپل جنګونو په خپل صف کې او په خپل جنګ کې د دشمن خلاف بل دشمن نه شاملوي. د کافر د ده په صف کې راشي او هغه د ده د دشمن خلاف به جنګ ریسې به نه کوي چېرته. ولې د کافر دی په خپله قابل رحم دی چې د ایمان راوړي، نو مسلمانان به چرته هم داسې نه کوي. ای زموږ خلکو د صلح حدیبیې خبرې کوي که نه، د احد خبرې لږ وکړه. دا پرویز مشرف و چې امریکې سره مدد کولو، وایي نبی علیه السلام چې خلکو سره معاهدې کړې وې، نبی علیه السلام صحابه چې جنګي دسته واپس کړې وې ځئ، ویل تاسو په خپل سب کې ځان سره نه شاملوم چې مسلمانان نه یې.
چرته به هم مسلمانان په جهاد کې د کافر نه افرادي قوت فوجي قوت بنالي د اصلي خبره بیله ده چې پیسې هغه ورکوي ټوپک دی هغه دې اخیستلی شي خو داسې به نه کوي چې هغه ځان سره په صف کې شامل وي او نه به دی د کافرو په صف کې شاملېږي دی ځان سره څوک نه پرېږدي خو دی هم په خپله به داسې اتحاد کې نه شاملېږي چې هغه د کافرو اتحاد وي ها نبی علیه صلات وسلام داسې کړي چې کله نبی علیه صلات وسلام د یهودو سره معاهده کوله او د احد دا خطر پیښ ولو نبی علیه السلام یهودیان راغوښتي ورته ویل تاسو بیا زموږ سره جنګ کوئ دا روایت خلک پیش کوي یا به زموږ سره جنګ کوئ او یا به موږ له تاسو اسلحه راکوئ په قرضو باندې نبی علیه السلام چې کله یهودیان راوغوښتل ویل تاسو به زموږ سره جنګ کوئ په جنګ کې شامل شئ دې مطلب دا نه و چې موږ سره لاړ شئ هغه ویل د مدینې د دې سایډ تاسو به دفاع کوئ تر اوس په کوم طرف تاسو پراته یئ کم از کم تاسو په دې طرف زموږ دا علاقه محفوظ کوئ نو ګویا کې داسې دی که تاسو موږ سره په جنګ کې شامل یئ هغو ته هغه سایډ حواله کړلو او نبی علیه السلام فرمایي موږ تاسو نه استعارا او په سوال باندې تاسو نه موږ دا اصلحې موږ خپلې ټوپکې راکوئ تورې راکوئ نیزې راکوئ چې موږ استعمال کړو نبی علیه السلام داسې مدد د یهودو نه اخیستی و خو د یهودو هغه دستې واپس کړله چې کوم مسلح راغلی و داسې او تیر او نیزې ورته وي او داسې بلکل تیاره دسته وه داسې رعب والا دسته وه نبی علیه صلات وسلام هغه واپس کړله وی تاسو موږ سره به جنګ نه کوئ به او ویله مونږ کافر د مشرک خلاف ځان سره په سب کې نه شو شاملولی بیا نبی علیه صلات وسلام د ماښام مونځ هم دلته وکړلو ماسوتن مونځ هم دلته وکړلو احد میدان ته هلته نه دي رسېدلي او بیا نبی علیه السلام دلته شپه وکړله بس مجاهدینو سره ته شپه آرام وکړلو د صبح صادق نه مخکې نبی علیه السلام خپل ملګري پاسول او روان شو هغه ځای ته چې کوم ځای بلکل د احد میدان دی کافرو ته بلکل نږدې شول چې هلته ورسېدل نو هلته د سحر وخت داخل شوی و نبی علیه صلات وسلام هلته د جمع مونځ وکړلو د شپې چې کومه دوی شپه تېروله 50 کسان مقرر کړل نبی علیه السلام چې تاسو به نگرانی کوئ چوکیداری به کوئ تاسو پیره به ورکوئ 50 کسان د پیرې دپاره مقرر شو یو صحابي داسې و چې هغه د نبی علیه السلام سر مبارک ته ودرېدل هغه ثابت شپه د نبی علیه السلام پیره وکړله دې لپاره چې نبی علیه السلام ته څوک نقصان ونه رسوي یعنې پیره کول داسې ګناه نه ده د نبی علیه السلام په کور باندې به هم دا چې دا خلک کله راغلي هم د نبی علیه السلام په کور باندې به د شپې 2 صحابه کرامو باقاعده د شپې پیره ورکوله به د نبی علیه السلام د حفاظت دپاره ور پیغمبر اسلام په خپل هم دوزغري اچولي دي ها پرون مې دا خبره وکړل دا په دې بنیاد کوم چې موږ ذهنونه کولاو شي ټوپۍ وسپنې اچولې ده توره ورسره ده داسې ونه ویل چې هلکه یاد کرسي ووایه په ځان چوپ کړه یو ټوپک هم رالی داسې نه وویلي او لوړې راوالی ډانګي او بس دا ټوپک دی نه ټوپک یې راوالی جنګ دی د ډانګو د لوړو خبره نه ده ویل د یهودیانو نه اسلحه غوښتې ده نبی علیه السلام دا د توکل خلاف نه ده ټوله تیاری به مسلمان کوي خپل وس به کوي د هغې نه پس به خپل ځان سپاري په الله پاک باندې د ټولو اسبابو د استعمال نه پس په الله پاک باندې ځان سپارل دې ته توکل وایي او انسان بلکل ډانډوسه کړي نه او دا توکل نه دی بیا دا ناپوهتیا ده د مسلمان د دې وجې نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه د صحابو متعلق راځي د صحابو مستقل ځان سره به هتیار ګرځول به د حفاظت دپاره ابوبکر صدیق ګرځولی دي عمر فاروق ګرځولی دي څومره مشهور صحابه کرام دي ځان سره لکه خلک تمانچه په بډه ګرځوي کلاشنکوف ګرځوي صحابه کرامو په دقه شان د خپل ځان د حفاظت دپاره به باقاعده ځان سره هتیار ګرځول جومات ته به یې راوړل او دا یو اسلامي طریقه ده چې خپل ځان حفاظت خلک ځان وکړي دا د اسلاف هم دا کار کړی چې څومره غټ غټ امامان تیر شوي دي غټ غټ محدثین تیر شوي دي غټ غټ صحابه کرام تیر شوي دي غټ غټ تابعین تیر شوي دي هغوی به د خپل ځان د حفاظت دپاره هتیار ګرځول تش لاس به نه ګرځېدل دا خو وروسته ورو دا خبره زموږ په معاشره کې داسې راغله چې بس خلک دا ټوپک استعمال او تمانچې استعمال خلک داسې د مشروطې غوندې نشانه وګرځېدلو چې لکه څوک ټوپک او تمانچه ګرځي څه مشروط دی
او که استاد را واغستله که استاد ټوپک را واغستلو دا ټول خلک یو ګوره استاد ته کنه دالا دغه په خدای باندې عقیده نشته دی مونږ ته مسلې کوي او په ټوپک ته مانشه عقیده ده مونږ مولیان حضرات غریباران خو اسم نه الکه اسلامی طریقه د مشرانو دا ده چې د خپل حفاظت لپاره هتیار ګرځول پکار دي نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت په صحابه کرامو کولو ځینې خبرې زموږ غیر مسلم داسې بدنامي کړلې چې دا هغه بدنامي په نتیجه کې زموږ ډېر خبرې د مسلمانانو د معاشرې نه ورغو کې شوي ختم شول بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر چې موږ وکړلو نو اولی ویل دغه علما د ټولو خلکو حاضري علما او ټول پوت چې کومه زموږ سره څوک راغلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکتل نو داسې 11 یا 12 یا 10 کسان صحابه کرام داسې تریو چې هغه ماشومانو کش کم عمر والو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه شاملو 14 کاله عمر هغه ته بچی ته ځه زید ابن حارث رضی الله عنه ته بچی استام عمر کم تمزه او دغه شان زید بل زید دی هغه ته ملغه واپس کړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسه تقریبا 11 کسان چې دی واپس کړل رافع ابن خدیج رضی الله عنه دې एकदम کم عمرو دی واپس کولو نبی علیہ السلام کستم تمزه نبی علیہ السلام دې رسول زنه ز نه خسي ولما نه به کافر نه خطا کی او زنه نشان بازه به نشانه وشتلې سما او ما پرې دا نبی علیہ السلام ورته نه خنا لکړه اشابه توله چې به وشتله بالکل نه ټیک وشتله نبی علیہ السلام ورته ته پاتې شزه بل یو صحابي دی هغه ته ویل تا کم عمر والی هغه ته ویل الله رسوله کم عمر والانو جوانو ویل زه په پرځولو کې ډېر تکړه یم ویل کافر لغېږه په غېږه راوله کنه دا او پرځوم به درله من پرې مې دا مه ملیږه او ویل چې دا کم رافع ابن خدیج ته لیدلی یاد ورکړلو که نه نو ویل دا د ماله په پرځولو راشي ویل دلته یاد ورکوم دا ماله پرځول دا لا پرځوم کراوه مې نه پرځو به یې واپس کړ اور ډېر جذبه والا صحابه کرامو که مونږ ته چا وویل چې هلکه ته ځه مونږ مړه مونږ ته خپله غاړه خلاصه کړلی اوس مولانا الله سے پوه شه او پیغمبر صاحب پوه شه ما خپله غاړه خلاصه کړې خو راغلی ما جهاد وکړلو دي جذبه دې ته نه وایي ښه چې غاړه مې خلاصه کړې دي مونږ خو په خپله غاړه او شی مې ورک شوی 3 ځله مې اعلان کړی دی جي ولا څوک پیدا نه شو ما غاړه خو به خلاصوي که نه جي ولې به دې غاړه خلاصوي په کوټه کې به چېرته اعلان کړی 3 ځله نو تا غاړه خلاصه ده همغه په پلانکې خبر کړو ما غاړه ولې به دې غاړه خلاص مونږ ځان له هیلې حوالې جوړو داسې ښکلي خلک وو که نه داسې ښکلي نوجوانان ښکلي بچي وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل ځنو رافع ابن خدیج ته ورته ویل بس سفر پرځولو باندې ورشه څومره دی که داسې ما اوس نوم هیر دی هغه ته به دې غوږ کې پټو ویلې ویل تا ته خو اجازت میلاو دی خو ما ته نه دی میلاو ویل ځان راته راواچوه صحابه کرام څومره هوښیار ښکلي خلک واقع دا رافع ابن خدیج را وفرځو نبی علیہ السلام ورته بس ټیک دی تم شامل شه نور کشران صحابه کرام نبی علیہ السلام راولېږل ګورئ یو بله خبره ده او په دې کې هغه موږ ته څرګنده شوله چې کم عمره خلک به جهاد نه کوي ناپوهه خلک کنه کم عمره خلک ناپوهه وي او د کم عمره خلکو د ناپوهتیا نه به خلک غلطه پیدم نه پورته کوي د کم عمرې په بنیاد باندې نبی علیہ السلام خلک د جهاد نه واپس کړي دي دلته به جهاد نه کوي زه بچیا داسې ده چې د دې وجه څه وي د دې سره د اسلام او دین بدنام شي بیا بې تجربې وي بې ناپوهتیا وي وتښتي بله غلطي دې وشي بله غلطي دې وشي داسې جرم وشي د هغه نه ځکه سمج خو نه وي که نه ناپوهتیا وي د جهاد استعمال غلط وکړی شي د جذبه غلطه استعمال شي د بې ځایه مړ به شي نو نبی علیہ السلام کشران باقاعده شمار یې کړی دی باقاعده عمر دغه کړي دي نبی علیہ السلام کشران رخصت کړي وځئ تاسو داسې نه ویل چې هلکه داسې به وکړو چې دا کشران به مخامخ کړو دا هلکان دي نه ویل دا کشران ځئ تاسو
نبی علیه السلام بنیادی طور دقه کار کړو په جنگی بدر کې نبی علیه السلام خلقو کشران صحابه کرام نبی علیه السلام چې دا واپس کړل بیا په دې دوران کې وایي چې کله دا بدر د مکه معظمه نه د خلق راوتل کنه د ابو سفیان هم پکې د قیادت کولو د لښکر د ابو سفیان سره خپل خزه هنده ور سره وا نو په یو ځای کې د نبی علیه السلام د مور قبر راغی دوی په لارې راتلل د نبی علیه السلام د مور قبر دوی ته خلکو ته معلوم و وسم د مکه معظمه خلکو ته معلوم دی د مدینه خلکو ته معلوم دی ویل هندي ویلو چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم د مور قبر دی او را دي چې د مور د قبر ول اوران کو د مور د عزت ولا پمړي نه باندې دشمنی دا کنه دشمنی دا یو طریقه ولا تکلیف ورکو بیا ابو سفیان ورته ویل چې د مړو به احترامي به عزت نه کو او دې سره اس فرق متناراضي د هندي د دې خبرې باندې د کافرو څخه توجه ورنکړه چې نبی له سلام د مور قبر را کولاو کی د مور به احترام او عزت ورته وکي هغه ول دا خبر ټیک نه را بس مړي خدای پاک لته دي او مړو سره زموږ څه کار دی دا دشمنی و عداوت په مختلفو طریقو سره دوی د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف استعمالولو دا د نبی علیه السلام د جنگ هغه اولنی حالاتونه دي کیفیتونه دي چې نبی علیه السلام باندې اول راغلي دي ان دا مختلف واقعات برازي پکې بیا نبی علیه السلام دا مجاهدین درې ډلې کړلې دا جنگي سکیم و داغه جنگي مهارت دا مهاجرو ډله دسته ځان له جوړ کړله او دا غي جنډې چې دا مصعب ابن عمر رضی الله عنه تور کړله جنډې نبی علیه السلام استعمال کړې په جنگونو کې د جنډو استعمال نبی علیه السلام کړل کله سره وا کله سپینه وا کله برګه وا نبی علیه السلام جنډې استعمال کړې مصعب ابن عمر له جنډه ورکړله او په آخرت کې به هم جنډې وي نبی علیہ السلام فرمایي کنه چې په دنیا کې چا څومره دوکې کړې دي او څومره ورانی کړې دي داغه په دې است کې په د کوناټو په دې شا کې بشاته جنډه لګېدلې وي او د غټ غټ جرمونه په هغه لیکل شوي وي څومره بېایماني او بدعملي وي دومره به د جنډې سایز چوغټ پي یعنې په جهنم په قیامت کې به هم د جنډو استعمال په دې بنیاد باندې وي چې د غټو خلطو غټو جرمونو په هغې باندې لیکل وشي خلکو ته پته ولګي دا پلانکی دی د پلانکي جرم والا دی په شاتنۍ حصه کې به ورته جنډه لګولې وي نو نبی علیه السلام د جنډو استعمالو کولو به په جنگ په موقع باندې جنگ په دې وطن کې د جنډو استعمال اوس په سیاسي پارټو کې ډېر سیوا دی نو که چا د روسیانو جنډه لګول نو روسیانو سره به قیامت کې بیا پاسي که چا د امریکایانو جنډه لګولي نو امریکایانو سره به پاسي او که چا د اسلام او د دین سره محبت کړی اسلامي بنیاد باندې په دیني بنیاد باندې جنډه لګولي دیندارو خلکو سره به پاسي دا جنډه خلک ولې لګوي دا خپل عقیدې او د خپلې نظریې نه ښخوي زه څنګه سړی یم د چا په کور باندې څنګه جنډه وه دقه شان به د هغه د عقیدې او د هغې د عمل پته لګي به دا سیاسي خبرې ونه ده دا د خپلې عقیدې اظهار دی مونږ خلک وایي په اسلام په دین کې سیاست او پارټي بازي نشته ولې پکې نشته دی په اسلام کې کومه خبره ده چې پکې نشته دی په اسلام کې هر خبره شته دی اسلام داسې د ګوډیانو شلیانو دین خو نه دی چې ګوډیانو شلیانو مولیانو غریبارانو دی جوړ کړی دا الله پاک دین را لېږلی نبی علیه السلام هر څه پکې دي چې د پوزه پاکولو خبره پکې شته دی نو ستا د کور د جنډې خبره به پکې نه او سره سیاست د اوټونو خبره پکې ولې پکې نشته د اوټونو خبرې پکې هم شته دی د جنډو خبرې هم پکې شته د پاټو سیاست خبرې پکې هر څه پکې دي هم خلک وایي نه په اسلام کې سیاست نشته ولې نشته په اسلام کې د کفر خبرې هم شته په اسلام کې د سیاست خبرې هم شته په اسلام کې د شرک خبرې هم شته په اسلام کې د منافقت هرې خبرې پکې دي ټول خبرو وضاحتونه ذکر کړي دي موږ خلکو کې راولي یو او زموږ په دې خبرو خلک خفه کېږي موږ خلک وایي بس قصه کوه شا به زر کوه دا دې لپاره ویم چې د خلکو سیرت خو همداسې نه وایي دې لپاره موږ لږ پوه شو نبی علیه السلام جنډه د مهاجرو جنډې مصعب ابن عمر ته وکړه د هغه واقعه وروسته راځي وه
ډېر بهادرۍ سره مصعب شهید شوی دی او د مهاده بیا د انصار چې کومو د اوس او خزرج په اوس او خزرج کې ځان نه اوس والا خلک ځان نه کړل هغوی له ځان نه جنډه ورکړله او خزرجیان ځان نه کړل هغوی له ځان نه جنډه ورکړله په 3 جنډو 3 دستې روانې وې د نبی علیه السلام سره دا جنګي سکیم و جنګي ترتیب و د نبی علیه السلام په دې طریقه باندې نبی علیه السلام خپل فوج تقسیم کړلو هلته دې لپاره چې په ښه طریقه باندې په ښه پلانینګ باندې جهاد او جنګ وکړلی شي بهرحال د نبی علیه السلام د جنګ احد واقعات دي ډېر ایمان افروز واقعات دی پکې او ډېر زیات و سبق دی پکې د موږ مسلمانانو لپاره الله پاک دی د مسلمانانو په ذهنونو کې دینی پوهه او دینی سمجھ راولي او الله پاک د هر غلط فکر نه او د غلط سوچ نه الله پاک بچ وساتي. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا